فصل فی المعارضه. حجی بدی فصل کی مجموعی طور باندې شپږ مباحث شو. اول بحث کی تعریف د معارضه کې ونو مونږ ویلی معارضه په لغت کې المقابله علی سبیل الممانعه، چې مقابله راشي په طریقې د ممانعي. یو وی زه صحیح مده بل منه دی، بل وی زه صحیح مده اول منه دی. او شریعت کې یعنی اصطلاحي تعریف المقابله بین الحجتين المتساویتين على سبیل الممانعه، چې مقابله راشي د دوه حجتینو ترمنځ کم از کم او دواړه په قوت کې متساوي وي، دا رکن دی. او على سبیل الممانعه وي په طریقې د ممانعه، معنی یو دلیل وي زما حکم به مني او بل دلیل وي زما حکم به مني. دویم بحث کې موږ بیان تمهید کړو، هغه دا چې مولوی صاحب نه معارضه په کتاب الله او په سنت په دلایلو کې شته دی او نه مناقضه شته، نه پکې تعارض شته او نه پکې تناقض شته. ځکه تعارض راتلل د یو سړي په دوو کلامونو کې یا تناقض راتلل دا نشانی اماره د عجز ده، والله جل شانه د عجز نه پاک دی. نو به ولی موږ ته معارضه او مناقضه ښکاري، وایي چې دا موږ جاهلانی موږ نه پیژنو چې ناسخ څوک دی او منسوخ څوک دی. که موږ پیژندلې چې پلان کې دلیل ناسخ دی پلان کې منسوخ دی، نو منسوخ به په قوت کې د ناسخ برابر نه و، چې برابر نه مساوي معارض نشو، نو معارضه شته دی نه، چونکه موږ نه پیژنو موږ ته معارضه ښکاري. ا دې یو دغه اصطلاحي تعریف هم پرې خوستلو د مناقضې کنه. والمناقضه لغه ابطال احد الشيئين بالاخر، او شریعت کې چاته ویل کې ابطال احد الحجتين بالاخرى، یو دلیل په بل باطل ول التا دلیل په دلیل نه باطل د معارضه کې، یو دلیل د بل دلیل حکم منع کولو، او دلته یو دلیل بل دلیل ماته. برحال دعا دریم باس کې حکم د معارضه بیانو. حکم د معارضه دا دی چې کله دو آیتینو کې معارضه راشي سنت تبزو، دو سنتینو کې معارضه راشي نو راجح رائے دا کچری قول د صحابی مدرک بالقیاس نو به قیاس تزو، کاغي کې معارضه و به قول د صحابی تزو، او که قول د صحابی مدرک بالقیاس نو نو به قول د صحابی ترازو د سنتینو نفس، کاغي کې به تعارض به قیاس ترازو. مثالونه چې دو آیتینو کې معارضه وي، الله جل شانو قرآن کې فرمایي فقروا ما تيسر من القرآن، کم چې درته آساني غلوله. دی آیات نه معلومیږي مقتدی او امام بدوړه قرات وي. بل آیات کې الله جل شانو فرمایي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کله چې قرآن لوستل شي غوږ ورته کېدی چپ شي، دی نه معلومیږي مقتدی دی چپ شي قرات دی نه وي. نو معارضه په آیتینو کې راغله، سنت ترالو، سنت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلم شریف حدیث ته فرمایي چا د پاره چې امام وي نو به قرات د امام د لپاره کافی دی. نو کوم آیات کې چې فقروا ما تيسر ویلي نو د دې نه مراد یا خدا ده چې امام دی وي او یا ده چې مقتدی اوریدلم د قرات د لپاره کافی دی، ګویا چې مقتدی وي او بعد شلو ونسیتو هغه باندې خبر را سمل رالی. به چې کله دو سنتینو کې معارضه راشي به مونږ ویلو قیاس ته برازو، دا غیر بار دلیل دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه حدیث نقل له صلات الکسوف کې چې هغه په یو رکعت کې دوه رکوګانی او دوه سجدي وکړلې، او یو سجده وکړه، یو رکوع او دوه سجدي وکړلې روایت کې راځي. او د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نقل لې چې نه یو رکعت کې دوه رکوع او دوه سجدي وکړلې. نو تعارض نو من قیاس ترالو، قیاس ته نور منځونو باندې قیاس کو، نور منځونو کې په یو رکعت کې یو رکوع او دوه سجدي، لہذا کسوف کې بم په یو رکعت کې یو رکوع او دوه سجدي وي. برحال آیتینو کې تعارض راځي سنت تبرازو، سنتینو کې تعارض راځي
قیاس قول ثابت برازو بخبل مرتبه باندې خدا ال چرات للممکن وی رسی او وجه ورله بیان کړي ځکه چې کله تعارض راشي یو وی دا بل ساقط شي او دویم وی ول ساقط شي دواړه به ساقط شي لاندې براش کچره رات للممکن نو لاندې دلیلو او کچره لاندې رات للممکن نو نبی په تقریر الاصول باندې عمل کو تقریر الاصول معنا استصحاب الحال دا غیر بار مثال لکه د خره جوټه پاکه ده کنا پاکه نول احادیثو کې تعارضو یو حدیث نه معلومیږي چې جوټه نا پاکه ده پاکه حضرت جابر رضی الله عنه روایت ده او بل حدیث نه معلومیږي کم کی چې حضرت انس رضی الله عنه روایت دی چې د خره غوخه نبی علیہ السلام ناپاکه کړی دا جوټه خو د غوخه تابعین به د جوټم ناپاکي نبی اقوال صحابه او درالو د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی چې جوټه ناپاکه ده حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې غیا خوري بوس نبی جوټه پاکه ده دیګم تعارض نبی قیاسین لرالو یو قیاس تقاضا کوي پاک دي بل وی ناپاک دي بلکې قیاس کولو کې هم ټیک نه دي لکه په پيو باندې قیاس کو که په خلا باندې نو اول خدا ټیک نه ده چې په خلا یا په پيو قیاس کو خله ته ضرورت ډیر دی جوټي ته دومره نه دی او پيو د بیخي نه دی نو دغه باندې څنګه ور قیاس کو دویم که په پيو ور قیاس کو ناپاک دي شي او که په خلا باندې قیاس کو نو پاک دي شي دلتم داروش هم دغه شان سپی معنی ور قیاس کو که په بشو معنی دام ټیک نه د ځکه سپی ته بخي حاجت نشته او بشو خو بار برزي راځي هغه حرج دی دغه شان خره کې نشته خو به هم که بس سپی ور قیاس کو تقاضا کوي نه پاک دی او جټه بشو معنی ور قیاس کو بګار د چې پاک دی نو یو من کېږي نو بس دې ته نوم ورکړل شو مشکوک معنی دا او د سپم کوي ور سره په دغه وبو او د سم کوي ور سره بسم کوي یعنی کنوري وبنوي نو د خره جوټه وبو باندې بودس کوي ور سره تیمم ولی دا حکم د زکه مولوی صاحب یو طرف ته وب په اصل کې پاکي وي نو د خره په جوټه باندې ناپاک شو لیکن نو شک دی او یقین په شک سره نه ځای لیکيږي امام کرخی رحم الله اول اصل ذکر کړي اصول کرخی کې بل طرف ته ګورو او داسي باقاعده ونه چې بدی او د سوق او د سوش کو نه شو د په شک کې شو دیو جنو ته مونږ وایو ور سره سم وکته مونږ او کله چې تعارض په دوو قیاسانو کې راشي د قیاس دلان دی بل دلیل نشته نو دا حکم نشو جاری کولای چلان دی بارازو ځکه کلان دی رازو استصحاب الحال لبرازو دلته خو به معنا دا شي چې دلیل هم پرې خود له قیاس او غیر دلیل استصحاب الحال لرالو نو څه به کوي جی دا څه به کوي چې دوړو قیاسانو کې کم قیاس باندې ستارای د صحت را له وزله د اطمینان د زړه اطمینان دی براله هم باغې به عمل کې خدا ور سره ضروری د چې غالب راي دي دغه په صحت راشي وزله دی په مطمئن شي امام شافعي رحم الله دا ضروری نه ګڼي وجه دا چې دا خو بهر حال دلیل دی وجه دا چې استازلم ور سره مطمئن شوی دی درې څلورم باس کې درو کنو د شرط بیان دی رکن د تعارض دا دی چې د دوه حجتینو په منځ کې به تعارض راځي کم از کم دوه حجتین به یو چی به خو نه دویم جز د رکن دا دی چې تعارض به د دوه حجتینو ترمنځ ال راځي چې یو حجت کما تقاضا کوي دا به د بل حجت د تقاضي ضد وي یو به د بل د ضد تقاضا کوي او شرط ولدا دی شرط چې پاتو شینو کې بر دواړو موافقت وی در تناقض حشت وحدت شرط ده وحدت موضوع به یو وی وحدت موضوع محمول مکان محمول بر دواړو یو مکان به یو وی وحدت محمول موضوع څنګه دی موضوع محمول مکان وحدت شرط اضافت جزء کل شرط بر دواړو یو وی دغه شان اضافت نسبت بر دواړو یو وی او بل جزئیت کلیت کې بدواړه برابر وي او قوت فعل کې بدواړه یا به قوت وي یا به فعل وي دي کې برابر وي در اخر زمانه به وي در تناقض حشت وحدت شرط ده وحدت موضوع محمول مکان وحدت اضافت شرط
وحدت شرط اضافت جزء کل قوت فعل استر آخر زما تاسو پوه شولې څو شو څلور پنځم باس کی بد د دې مسلې بیان کو چې مثبت چاته وي نافي چاته وي دی دواړو په منځ کې معارضه راتللی شي کنه او زمونږ د احناف عمل په کې څه دی نو واورئ مثبت هغه شی ته ویل کېږي چې امر زائد کم چې نه وي ثابتوي نافي هغه دلیل ته ویل کېږي شی به دلیل وایي مثبت هغه دلیل ته ویل کېږي چې امر زائد کم چې نه وي دا یې ثابتوي نافي هغه دلیل ته ویل کېږي چې امر زائد یعنی کم شی چې نه وي هغه نفي کوي کم چې په اصل کې نه وي نو هغه نفي کوي او شی باقی بریدي په خپل زوړ حالت باندې به زمنګ د احناف عمل په نافي او مثبت کې مختلف دي کله په مثبت عمل کوي کله په نافي لکه په حدیث د حضرت بریره کې یعنی په دې مسله کې چې کله یو وینځ آزاد شي نو دې ته بخیار تک کله ملاویږي حناف وايي خاوني کا آزاد وی که غلام به بهر حال به ملاویږي امام شافعي رحم الله وی الا به ملاویږي چې خاوني غلام وی کا آزادي به وطن ملاویږي او دلیل د دوړو یو د حدیث د بریری رضی الله تعالی عنها من وایو هغه روایت من دلیل د کم کی چې دا راغلی چې نبی له صلوات و سلام حضرت بریره چې آزاد شول نو خاوني هم آزاد وو او هغه هم دغه دلیل هم دغه واقعین استدلال کوي خو روایت بدل دی وی چې کله دا آزاد شول خاوني غلامو دل تمنګ په احناف په مثبت عمل کړي ځکه خاون خو د مخ کې نه غلامو حضرت مغیث امر زائد اتق پکې راغله او کنه نو کوم روایت نه چې موږ استدلال کوو هغه یې تق پکې او امر زائد موږ په مثبت عمل کوو او کوم روایت نه چې شوافی استدلال کوي هغه نافي دي بل مسله احرام په حالت کې څوک نکاح کولای شي کنه موږ حناف وایي کولای شي نزدیکیږي به ورته نه شوافی وایي نشي کولای او دواړو د بر یو واقعه نه دواړه استدلال کوي هغه حدیث ته واقعه د حضرت میمونی رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام سره نکاح وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصلا په احرام کې نو سوال پیدا او چې کله نکاح کول احرام وو کنه یو روایت کې راځي چې لا په احرام کې بل روایت کې راځي احرام یې لري کړو نو څوک چې وای په احرام کې دا نافي دي امر زائد نفي کوي موږ حناف دلته بنافي عمل کوو احرام اعلانو لري کړی چې نکاح وکړه او څوک چې وای احرام یې لري کړو هغه په مثبت عمل کوي امر زائد ثابتې احرام یې لري کړو همدغه شان په جرح او تعدیل کې توجه اصل خدای چې مسلمان دی عادل وي نو که یو طرف ته د جرح دلیل امراشي بل طرف ته د تعدیل غراشي جرح مفسره تعدیل مفسر ترجیح جرح لئی دلته په مثبت عمل شو جرح امر زائد دی موږ حناف پیدا جرح له ترجیح نو مثبت باندې عمل کوو ندیر لپاره قاعده سره نو سیوا وري یعنی کله معارضه راځي کله بند راځي نو بس قاعده د ادم علیه چې د نافي درې صورت دي دو صورتونو کې نافي د مثبت معارض جوړيږي او په یو کې نه جوړيږي نافي اول صورت دا دی چې نافي داسې نافي وي چې د هغه تکیا اعتماد صرف په استصحاب الحال نه بلکې باقاعده په دلیل باندې وي او دویم صورت نافي داسې نافي وي چې د هغه اعتماد په دلیل دی کنه دی دا مشتبه وي خو چې به تحقیق وکړو پته ولګي چې په دلیل باندې دی نو په دې صورت کې د دواړو صورتونو کې دا اول او دویم نافي معارض د مثبت جوړي کې ځکه څنګه مثبت اعتماد په دلیل دی دغه شان د نافي دی او دریم صورت کله چې نافي اعتماد په دلیل نه یا حالت مشتبه هو او موږ تحقیق وکړلو التم پته ولګېدل چې صبر استصحاب الحال باندې اعتماد کړي دلیل نشته دا دریم صورت چې په دې صورت کې با نافي معارض د مثبت نه جوړيږي پوه نه شولې به نو اول مسله چې موږ احناف ذکر کړی و حدیث حضرت بریری رضی الله تعالی عنہ بلکې د سی بوایو چې خیارې تقوین ز د ملاویږي ک خاوني آزاد وی او ک غلام وی
دې کې موږ عمل په مثبت باندې کړی ځکه د دې په مقابله کې نافي چې د هغه سره دلیل نشته نو مجبورا موږ ویل چونکې نافي معارض د مثبت نه جوړېږي نو عمل بچا مثبت او په دویمه مسله احرام په حالت کې نکاح کولی شي که نه نو کومه واقعه د حضرت میمونې رضی الله تعالی عنها ده موږ استدلال د نافي نه نیولی وجه دا د نافي اعتماد په دلیل دی هغه څوک چې وایي په احرام کې و نو د احرام دپاره خپل خاص هیئت دی دغه هیئت به یې لیدلو ځکه ویلو چې احرام کې دی نو چې کله دغه صورت کې نافي د مثبت معارض شو نو اوس به قوت دلیل ترجیح به په قوت سره وي نو هغه د نافي والا حدیث حضرت عبدالله ابن عباس نقل کړی او مقابلی د دغې درجې والا نه نو موږ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته ترجیح ورکړله په مقابله د مثبت روایت کې چې هغه یزید ابن الاصم روایت کړی او اشتباه په صورت کې هم دغه حکم وي اوبه دي یو سړي کې ښودلې نو یو کس وایي دا پاکې دي بل وایي ناپاکې دي څوک چې وایي پاکې دي نافي دی څوک چې وایي ناپاکې دي دا مثبت دی نو موږ به وګورو چې نافي سره دلیل شته که نه نو که هغه سره صرف دا دلیل و چې هلکه خو بس مخکې پاکې اوس به هم پاکي نو اوس دا نافي معارض د مثبت نه جوړېږي چا چې ویل ناپاکي د هغې له به ترجیح وي او که د ده سره دلیل وبهیي چې ما اوبه د کوهي نه راویستلي همدغه شان ورته ناست یم تر اوسه څه مو ته نه دي ورلوېدلي نو په دې صورت کې به ترجیح مثبت نافي له ورکوو نافي له چې دا اوبه پاکې دي وجه سره دلیل هم ورسره شته او استصحاب الحال یې ملګری دی او استصحاب الحال که مستقل دلیل نه دی نو قوت خو ورکولی شي تاسو نه پوهېږئ شپږم نمبر دا مسله ده چې عدد روات له به ترجیح عدد روات له فضیلت ورکولی شو که نه همدغه شان په عادت کې ذکورت او حریت له ترجیح ورکولی شو که نه نو بعضې علما لکه عبدالله جرجاني او امام کرخي په یو روایت کې رایې دا ده چې په باب د احادیثو کې به عدد روات له ترجیح ورکوو د دې نه په کم به مقابله کې چې راوی نه کوو او دوو مذکرو له به په دوو مؤنثو راوینو ترجیح ورکوو او دوو ازادو له به په دوو غلامانو راوینو ترجیح ورکوو پاتې شولو یو ازاد له په یو غلام یا یو مذکر له په یو مؤنث نه ورکوو ځکه تذکیر یا حریت له ترجیح علی چې کله عدد وي چې عدد موجود وي نو اله حجت وي خبه چې عدد وي حجت وي نو کبه پکې حریت زیات شو نو د بل په مقابله کې باولا شي به پکې ذکورت زیات شو د بل مقابله کې باولا شي خو موږ ویلو چې دا مسله چې دا دیو استدلال د امام محمد رحم الله د اوبو د مسایلو نه کوي چې مقصود کی ذکر کړي هغه نه کوي الا ان هذا متروک باجماع السلف اجماع د سلف باندې دا متروک ده دا سینه شو کولای چې عدد رواتو کې زیات له پکم ترجیح ورکو ها ک زیات درجه زیات تعداد هدي تواتر تر رسیدلو به مسله ده او نه داسې کولای شو چې بعد د رواتو کې مذکر لا مؤنث باندې یا آزاد له په وین غلامانو باندې ترجیح ورکو